داسې خلک رها کړي شي چې هغوی په دې دهشتګردۍ کې ملوث وو او د هغوی په لاسو باندې د خیبر پښتونخوا د غریب ولس وینې وې بغیر څه د پارلمان د اعتماد ناغشتو بغیر په پارلمان کې په هغې باندې د خبرې هغه خلک رها شو د مختلفو جیلونو نه او کلم چې په ملک کې داسې کارونه کیږي نو پارلمان د دې دپاره وي چې پارلمان کې خبره پیوشي او پارلمان کې په د ټول قوم نمائندگان په اعتماد کې واغشتي شي لہذا په دغه کار کې پارلمان په اعتماد کې وانغشتې شو او دغه فیصلې شو د هغه فیصلو درس چې اوس کوم نتایج مخې ته راځي نو هغه دا دي چې نن په سکولونو کې نن په ګاډو کې نن په مدرسو کې او نن په جوماتونو کې بیا دماکې شروع شوې خو زه د یو پارلیمنټیرین او د سینیټر په حیثیت باندې زه تاسو سره متفق یم او زما سپیچ پرونی په ریکارډ دی چې اوس په بیا موږ مذمت وکړو او موږ به د دې خبرې باندې اکتفا وکړو چې موږ به لواحقینو ته په دې باندې تسلي ورکړو خو کومه پورې به د ذمہدارو ته احساس نه کیږي او د ذمہدارۍ احساس په چا ته ورکړل کیږي د نیشنل الیکشن پلان نه پس په هغې باندې عمل ولې بند شو په نیشنل الیکشن پلان نه پس چې کله مطلب دا دی چې امن رالو په دې ملک او په دې صوبه کې نو بیا چا ووی چې یاره زه به طالبانو سره مطلب دا دی چې هغوی له دفترونه ورکوم هغوی له به وزارتونه ورکوم هغوی له په اسلام آباد کې آفس ورکوم نو زه دا ضرور وایم چې د خپل اقتدار دپاره او د خپل حکومت دپاره د موږ هغه فیصلې نه کوو چې کومې فیصلې دي بیا موږ د لاشونو په شکل کې ورکوو خو زه الف خان صاحب یو خبره کوم د پاکستان پیپلز پارټۍ همیشه دا سټینډ دی چې هغه که په حکومت کې وي که په اپوزیشن کې وي نو موږ د دهشتګردۍ خلاف یو او د دهشتګردۍ په دې وجه خلاف یو چې زما ماشومان دی ولې شهیدان کیږي او هغه د په څه شهیدان کیږي نن د ابتهار او د نورالامین ماشومان د خپل پلار د وینې تپوس د چا نه وکړي نو موږ دا سوچ کوو چې نن د دې خوریانې د خپل ورونو د شهادت تپوس چا نه وکړي نن د دوی والدین د شهادت تپوس چا نه وکړي موږ دا ضرور وایو چې یاره د خپل اقتدار دپاره دی د خپل حکومت دپاره دی ډبل سټینډرډ نالي او په یو پیچ کې څو پورې د پاکستان سیاستدانان نی راغلي میډیا عوام ادارې او سیاستدانان نو زمونږ ملک او بیا سپیشلی زمونږ خیبر پښتونخوا به موږ د خپلو بچو او د خپل ورونو لاشونو چتو سینیټر صاحب خلک د بلاول بټو نه تمه کوي خلک د پیپل پارټۍ نه تمه کوي بیا به تاسو د بیرسټر صاحب د بیانونه هم کتلي وي بل ورځ په یو ټي وي باندې یو داسې بکواس کړی دی چې یاره کم سړی به داسې چې هغه په نهره باندې نن پاتې شوي وي که نه لکه